جزا الله شيخنا المكرم خير الجزاء حيث أفادنا من نصائح الغالية. أيها الحفل السعيد، نرحب من أعماق قلوبنا إلى فضيلة شيخنا المبجل مفتي محمد أبو سعيد حفظه الله ابن الشيخ عبد السلام الرستمي رحمه الله، حيث نور مجلسنا بقدومكم. وأقول لكم يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فنرجو من سماحته ضيفنا المكرم أن يتشرف إلى المنصة الإذاعية ويفيدنا من كلماته العلمية، فليتفضل مع جزيل الشكر والامتنان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. محترم شيوخ علماء طلباء اور نور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اختتامی حفله کې دا زمون ستاسو شرکت تاسو په دې بنیاد باندې نه چې خامخا څوک دې پکې سووي او یا کو څوک د وینا نه محروم شو دي خفشي. دې ورځو کې ډېر داسې مجالس و انعقاد وي او دې کې دا حاضری کول دا اصل کې سبب د حصول البرکات دی. مرګ راغون شي، یو بل وګوري، زیارت وشي، یو بل احوالونه خبر شي، سوامري. لوی مقصد دی کې دای او چونکه بارنه ملمانم سره ورسېدل، سره روان دي، حق د وینا داغي ډیر دی. د مجلس مناسبت سره دا آیت کریمه مستا سلوان دی کو چې دې باندې موږ لږ سوچ وکړو او فکر آخرت دا مونږ کې راشي. دا د ډیرو مرضونو علاج دی. دنیا کې مونږ ګورو چې قسمه قسم امراض روحاني هغه مونږ ته لګېدلي دي. دا غي علاجونه قرآن و سنت مختلف خودلی دي او د ټولو نه بهترین علاج هغه فکر آخرت دی. د آخرت سوچ دا د سړي زړه کې پریوزي چې آخرت هم را روان دی. د آخرت چې کوم صفات دي پای کې یو دا دی چې د الله مخې ته سړی ولاړ دی او د دې ژوند حساب کتاب وسره کوي. د ژوند کې د څه کړي دي دومره سوچ چې سړی وکړي د هر څه اسانېږي. د دنیا ټول دا بیماری، امراض، سوچونه، فکرونه دا ټول ختمیږي ډېر په اسانه باندې. د دې اهمیت قرآن کریم ډیرو مواضعو کې ذکر کړی دی چې خو دې دپاره چې یاره خپله دا مسله دا د باب د عقیدې نه دا د زموږ ذهن کې پرتی چې آخرت شته سره د اوصاف، هغه اوصاف چې کوم الله او د الله رسول وسره ذکر کړي دي. خو د هغې په حکمتونو کې او فوایدو کې یو دا دی چې دا دنیا کې چې د دین نه اړوونکي څومره فتنې دي، فسادونه دي، دا واحد علاج دی د هغې. یا دنیا کې سړی یو کار کې مشغول دی، د دنیا په غمونو کې نښتی دی، دا د هغې دپاره لوی علاج دی. الله مهربان دی، د الله رسول هغه مونږ باندې ډېرې مهربانۍ کوي
زمونږ د بیمارو علاجونه مونږ ته بیانې. نو دې وجنه د دې مسلې ذکر قرآن عظیم شان کې او بیا په حدیثو کې ډیر زیات کیږي. علما او استادان شيوخ ته تعبیر کوي په فکر آخرت سره. خود قرآن او سنت د دې مسلې د ذکر سره سره الله پاک دا دنیا کې څومره مجالس چې مونږ تاسو ګورو دې کې مونږ ته دا سبق راکړي. دنیا کې هر قسم مجلس شته، کو د دین دی او کو د دنیا دی، داغه افتتاح وی او داغه اختتام وی. مونږ ګورو یو ورځ داسې وه چې په الجامعة الأثرية کې افتتاحي تقریب د جامعې یو درس روان و، نن داغه اختتامی تقریب دی. نن مونږ د جامعې کې د دوره تفسیر افتتاح وکړل. یو ورځ به داسې وي چې داغه اختتامی تقریب وي. دا ټول الحمدلله دینی مجالسو کې الله پاک مونږ تاسو ته توفیق راکړي چې شریک یو، او بهترین مجلس د دینه په دنیا کې بل نشته. نو دا دینی مجالس په دې طریقه دی مونږ ګورو چې ابتدا او انتهای شته ده، او دا ډیر محبوب مجالس دي. او کوم دنیایي مجالس دي خو ظاهر ده چې داغه افتتاح شته ده، ابتدا او انتهای شته ده. نو هر هغه شی چې داغه ابتدا هم شته او انتهای هم شته، څومره وخت پاغې لګي هغه مناسبت سره هغه لزړه ورکول پکار دي. نو زمونږ لوی بیماری دا ده چې مونږ دنیا ته زړه ورکړی دی، د دنیا ګټه وټه دا مونږ اهم او اصل مقصد ګرځولی دی. آخرت زمونږ ير دی، شاتم غرزولی دی، هغې ته سوچ نه کوو. الله پاک هر مجلس کې مونږ ته دا ښیي په سترګو باندې چې ګوره د دې مجالسو انتها ده. نو داسې دا ستا مجلس دا ژوند دام ټول یو مجلس دی. یو ورځ داسې و چې مونږ دنیا ته رالو، خوشحالي وه. یو ورځ به داسې چې مونږ دنیا نه ځو خفګان به یې. دې خبرو ته سوچ کول پکار دي. نو چې روان یو هلته به څه کوو؟ زموږ خو عقیده د عامو خلکو غوندې نه ده که نه، چې بس دنیا ته لکه د زناورو غوندې راغې او همدغسې لکه د زناورو غوندې لاړ. پته ورته ونه لګېدله چې الله پاک زه څه دپاره پیدا کړی وم، دا څه له دنیا ته راغلی وم، دا پته نه لګي. دغه نه تعبیر اخلي علما د دې آیت کریمه لاندې چې ویاکلون، دا خلق خوراکونه کوي د دنیا سکاکونه کوي، د هغې مزې اخلي کما تاکلون انعام، لکه څنګه چې دا ډنګر خوري. قرآني آیاتونو کې جامعیت لږ ډېر وي، دې وجه نه دا یو جمله ډېرو څیزونو ته شامله ده. نو که څوک ته دا استدلال وکړي چې یاره دا په ولاړې خوراک دا د زناورو غونده دی، ټیک ده، هغې ته هم دا جمله شامله ده. خو لوی مقصد په دې کې دا دی چې څاروي زناور خوراک کوي، سار وختي وځي یا ولا څوک را پیدا کوي خوراک څښاک کوي، بس دا دغه مقصد دی، خېټه ډکوي او بیا اودس ماتوي. بس دا خو نور څه مقصد نشته دنیا کې. الله پاک چې دا آیت کریمه دې مقام کې ذکر کړی دی، نو دې حکمت باندې ذکر کړی دی چې دا انسان او زناور کې ډېر فرق دی. الله او د الله رسول مونږ ته انسانیت ښیي چې تاسو ما انسانان پیدا کړي یې، اشرف المخلوقات میں پیدا کړي یې.
زناور مې نه پیدا کړی. دا زناور حیوانات څومره چې ګوره دا ټول ستاسو د پاره دي. دغه مناسبت نه حدیثو کې تاسو ګوره انور پر د موز ترا شیخ موز ابتدا کې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو داود رحم الله خپل سنن کې هغه روایت راوړي او د حدیث ته ډیر آداب په کې ذکر کړی دي. خو یو په کې دا ذکر کړی دی چې د اوغ غوندې کار مکوا په جمعات کې. اوغ ځان له په خپل پندغالي کې په خپل ځای کې د ناستې پاس یو ځای مقرر کړي، بل اوغ چې هلته کښېني هغه سره جنګ کوي. رسول صلی الله علیه وسلم تاسو جمعات کې دا کار مکوئ چې جمعات کې ځان ته جانماز غړوي کو بل سړی راشي هلته کښېني وي دا خو زما ځای ته ولې دلته ناست یې. رسول صلی الله علیه وسلم دا کار مکوئ، دا خو اوغ کوي دا کار، ته ولې دا کار کوئ. موز کې داخل شوي مونږ تاسو خدا مسائل ډېر ځکه ګورو چې اکثر موز کې ډېرو مسایلو کې اختلاف دی د نورو سره. نو پاغي کې رکوع حالت کې د ولاړې حالت کې خاص کر د سجدو په حالت کې د ناستې په حالت کې چې کوم کیفیات د زناور دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي نه منع کوي چې دا کار به نه کوي. بعضی خمقل اعتراض کوي چې دا تاسو په دې موږ کې څه کارونه کوي، دا خو زناور غوندې کار کوي. د دې جواب هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه. رسول الله فرمایل داسې مه کوئ، زناور غوندې ځان مه جوړوئ. لا یفترش افتراش السبع، سجده کې په کم کیفیت به زناور کیفیت ځان نه مه جوړوه چې هغه سر دلته یې خلاصې هلته وړي دي. دا مونږ ته انسانیت ښیي. د اسلام په فضایلو کې محاسنو کې د ټولو نه لوی هغه صفت هغه دا دی چې تا ته انسان یې انسان شه، د انسانیت تعلیم درکوي، حیوانیت نه دې لرې وړي. او نور څومره دنیایي قوانین کو ګوري، منشورونه ګوري، یا دې خلکو ځان نه دیني څیزونه جوړ کړي دي، دا ټول منشورونه حیوانیت طرف ته تارابلي. لږ سوچ پکار دی ورته. حیوان ته نه جوړوي. واحد دا یو اسلامي دین دی، اسلامی شریعت ته قرآن و سنت تعلیمات دی چې دا ته انسان ته وایي ته ځان انسان جوړ کا. او که د انسانیت صفات نه پېژنې راشي چې موږ درته وښیو. دا اوږده فلسفه ده محاسن اسلام، خو د ټولو نه لوی ښایستوالی اصل چې انسان ته انسانیت ورکوي، انسانیت ښیي، بار بار د هغې بیان کړي. دې وجه نه د آیت کریمه کې الله فرمایل چې دا خلک داسې خوراکونه کوي لکه د زناورو غوندې. نو تشبیه اصل په دې کې ده چې زناور د خپل مقصد د حیات نه دی پیژندلی او نه د هغه پیژندلو ته ضرورت شته دی، ځکه خو دې دپاره نه دی که نه. هغه مونږ دپاره دی. نو مونږ ځان نه زناور جوړ کړي لکه د زناورو سهار وختي وځو د دنیا په طلب پسې، او ماښام ماسخوتن ناوخته راځو څوک ورپسې مسافرۍ کوي. دا وګوره د دې خلکو احوال د دنیا په طلب کې څومره ورننوتي دي. کور بار بال بچ هر څه ورپسې پرېږدي، کله ورپسې هر څه ور قربان هم کړي چې دنیا وګټي. آخرت نه ناخبره دی، پته ورته نشته دی. چېرې یو ورځ په ما داسې را روانه ده چې دا ما چې څه ګټلي دي دا به ټول هر څه مانه دلته پاتې کېږي. ما سره به څه شی وي. حدیث کې راځي امام ترمذي رحمه الله هغه ذکر کړی دی
ډیر امثالو کې د آرام هرمز دي هغه ذکر کړی دي. امام ترمذی کتاب الامثال د خپل کتاب کې سنن کې دنه یو غټ عنوان ورکړی دی. نو پای کې زمونږه او زمونږ د اعمالو یو مثال ذکر کړی دی. خو یو غټه خبره پکې دا کړی ده چې دا مونږ انسانان دا کور کې خپلوان دا ټول چوغوري دا ټول خودغرض دي. خودغرضی به ګډیره ده. دا خودغرضی د دنیا پرسته د وجه نه راغلی ده چې خلکو دنیا مقصد ګرځولې ده او آخرت ته شاکړه ده. ماغي د پاره مثال ذکر کړي چې سړی مړ شو ناغه پردي خو څه کې خپلوان ګوري چې ست پاتې شو چې موږ له بګي صبره خورسي کو نه رسیخه او ملائکی تپوس کوي چې ماذا قدمه مخکې زلیګلی دی کو نه دی لګلی. د دنیا په دې کې د حیات د ژوند مقصد د پیژندل او کو نه پیژندل داغه عالم آخرت د پاره څخه غور کړی کو نه لیکلی. اپ هم خپکیږي ازمون د جنس نه دی خو بیا هم په مخه پکېږي او زمونږ هم جنس زمونږ قریب ترین شخصیات دا په مونږ خپه کېږي خپل غرض اغوستي دي. نو د هغې مثال ذکر کوي چې د انسان د دې ژوند د دې حیات مثال داسې لکه څلور ملګري دي یو سړي سره. نو یو خو چې تکلیف راحت کې وسره خو چې تکلیف راغی ته پوښه کار دې پوښه زما تاسو ته تکلیف کې مرګرتیا نشته ریخه ایو وې زه تکلیف کې بده سره ما تپوس بده وکم پښتنه بده وکم خو نور خو ځتانه تکلیف نشم درکولې. دا یو وته وې ته کو په تکلیف کې او کو په راحت کې کو په دنیا کې او کو په آخرت کې هر حالت کې زستا مرګري مخه هغه سره هغه د عمل. نو کو عمل نیک دی هم وسره دی کو عمل بد دی هم وسره دی. دا یو نیک عمل دا مونږ سره روان دی. مونږ الله پاک د دې لپاره پیدا کړی لیبلوکم ایکم احسن عملا. خیستا عمل پکار دی. دا عمل د لارې مل دی. دا مرګري خیسته کول پکار دی چې مرګري خیسته ته پم خیسته او چې مرګره دې بد دې ته مو سره بد ښکاري. عام دنیا کې مجالس کې وګوره د چا چې ښه مجلس دی ښه خلک دي دی ورسره ناسته پاسته کوي دی په ډولي ښکاري ښایسته ښکاري معزز ښکاري او چې مجلس بد دی خلک یې ناکاره دي دی مو سره بد ښکاري اگر چې فی نفسي به دې ښي خو دغه مجالس دی بدې طرف ته راکاږي. د دې ټولو نه الله تعبیر کوي په دې یو جمله کې چې تاسو ځانونه زراور جوړ کړی دي دنیا مقصد ګرځولې ده آخرت تم شاکړې ده. دا کار ولې کوي؟ تا خو انسان پیدا کړی ځان انسان جوړ کا او چې ځان انسان نه جوړوي والنار مسوى له. ته ما پیدا کړی انسان وي تا ځان نه حیوان جوړ کو زناخور جوړ کو تا جهنم ته داخلو. نو وای داسې مجالس دا مونږ د پاره سبق آموز دي چې ګورو پرون اختتام دی یو ورځ زما افتتاحي تقریبو زه پیدا شوم یو ورځ به زما اختتامي تقریب وي دا چې خلک به راجمعي زه به په مخه کړی مخه. د دې مجالسونه مونږ ته دا سوچ اغستل پکار دي. دا تنبیه مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بار راکړي. دغه بنسبت دې مناسبت د دغه وجه نه دا د قبر د زیارتونو حکم کړي چې مخبرو ته زیارتونو لزه څه د پاره دې د پاره چې دا سبق ته واخلا سبب زه دلته پروت یم زما به څه حال وي. دا کوم آیت کریمه چې ما ولوسه چې ما عندكم الله فرمایي دا تاسو چې سړي دا ټول چې ګوره کو دینی مجالس کی په اعتبار د کولو ښه نور خو ختميږي نه اخو مونږ د پر محفوظ کیږي خو معنی زمونږ دا کول زمونږ د هغې سره د عمل مشغله تعلق دا ختمیدون کې دی
نو چې دا ختمي کې د دنیا خو په طریقه ولا ختمي کنه او د دنیا غا عبث تیریږي بلکې الټا کله کله وبال جوړ شي په سړي باندې او د دین عمل دا مفید دی سړی په دې باندې سور شو دا د لپاره سبب د وبال جوړ نشي خو دا دومره قیمتي مجالس دینی مجالس چې کله دا ختمیدون کی دي نو موږ به څنګه دلته دوام ولرو موږ د پاره دوام نشته نو چې کله دوام نشته دی موږ ته سوچ کول پکار چې دلته موږ څو ورځې تیرو څو ورځې ژوند زموږ هغه له موږ څومره فکر کوو آخرت کې برزخ کې څومره ژوند دی هغه مناسبت سره هغه له فکر کول پکار دي به تاصل کې هغه فکر آخرت افسوس مقام دا دی ګورو معاشره کې کله کله د بازارونو کې چوغورځي دنیایي مجالسو کې دنیایي مواضعو ته چې ورشي سړی حیران شي چې خلکو خو بالکل دین پرېخي د دنیا ته توجه کړي داسې مجالس چې کله کله مقرر شي روح خوشاله شي سلګ ډېر تاو پیدا شي نه دین والا مشترک د دین فکرمن خلکو مشترک نو د ژوند هغه خوان په داسې مواقعو کې وي داسې مجالسو کې وي یو څو ورځې ژوند دی چې دا په داسې مجالسو کې تیر شي داسې مواقعو کې تیر شي نو د سړي د ژوند خوند هم راشي مزم واخلي او د پاره دا سبب د فلاح د آخرت وګرځي نو دا یو څو خبرې مې ستاسو وړاندې وکړې میلمانه راغلي دي تنبیه د پاره چې اکثر موږ مولیانو طالبانو د دنیا په غم کې انختی یو هغه د دین کار نه پاتې کیږي او بیا خاص کر نن سبا د فتنو دور وګوره چې دا اسلامی مراکز جامعات مساجد احزاب اسلامی دشمن څومره هغه ته متوجه دي خو هغه جنی دی او هغه انسی دی او موږ د دې ټول غافل یو دې ته سوچ کول پکار دي څومره دینی زیونه دي مساجد دي جامعات دي داغه د احیا د لپاره کوشش کول پکار دي او کوبل هیڅ نه صرف دومره کولی شي چې خپل یو بچي چې د دنیا د لپاره تی وباسي یو خو پکې دین د لپاره ورکا کنه دا احیا ژوند د دې مساجدو د دې مدارسو دا یوازې په پیسو نه دی نه یوازې په دې آبادې دی دا اصل کې په دې طالبانو هم دی طالبان پیدا کول غواړي او زه اکثر وایم مرګرو ته چې دا افغانیان تر اوسه دلته حکومت اجازت ورکړو زموږ مساجد او مدارس دا ټول په آباد وکړه حکومت سختی راغسته دار زبشاړي او ماغه کار به وشي چې کوم ملکونه د بلخ بخارا ترمذ وغیرہ داغي احوال مخکې چوغوره د روس د حمله نه مخکې کنه نو داغي تاریخ مونږ ته دا سبق خي چې دغه مساجد او مدارس هغه خالق لوم د دنیا پرسته د وجنه بل څه وجنه و دنیا پرستی په کې ډیره شوله دین ته توجه نه و دینی مراکز خالق شو نو دیو جن دشمن چراغه بس خوراک وته آسان شي زمو هغه حالت مبادا اسنه الله په مونږ باندې راولي نو دیو جن خپلم کوشش کول پکار دي نور تم دا تنبیه ور کول پکار دي دې ته متوجه کول پکار دي چې یو نه یو بچی خو مدارسو کې داخل کې ګوره مدارسو کې د دین تعلیم حاصلې کې مخ دنیا تعلیم چې حاصله سمره خرچه پکې او دینی مدارسو کې هر څه ټول د مخت ملاويږي دا د دنیا او د آخرت کامیابیم ده خرچم بنه کیږي دته شاکړه ده او هغه د دنیا تعلیمونه چې اکثر ډېر خرچې کیو کی اخر کې ناکام شي فعل مشي ادمره خرچې پکړي او کو پاس شي بیا نو خره نه ملاويږي دنیا د پاره څومره سعی کوي آخرت د پاره هیڅ سعی نشته او آخرت کې
د الله مخ ته بیا جواب سي چې الله پاک دا مساجد دا مدارس دې ته حاضری دې کې داخلي هغه مخت توفیق ورکړي دي نو هغه مونږ پریخي دي هغه سونه په زو دنیا خرچې کو هغه په مخ کړو دعوت اسلام کوخه دې خبرو ته لږ سوچ کول پکار دي چې دا دین د دې دین خدمت دا په مونږ باندې الله یې خیر دا څنګه چې دا دین مونږ ته محتاج دی یا نعوذ بالله الله مونږ ته محتاج دی نه الله مونږ ته محتاج دی انا د الله دا دین مونږ ته محتاج دی مونږ دې ته محتاج یو خدای او دنیا یو دارالعمل دی دارالامتحان دی په دې امتحان کې مونږ اخته اصل چې مونږ په دې کې پیل شو دا د پیل کېدو ذریعہ دي چې مونږ دنیا ته توجه ورکړې ده دین نم بالکل مخ اړول دی آخرت نم مخ اړول دی نو داسې قسم مجالس کو یو سړی د قرآنی آیتونو نه خبره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه خبره ده داغه د تعلیماتو نه خبره دا مجالس ماتوي دیني دي کو دنیاي دي د دې دا سبق واخلي چې ګور دا ختمیدون کې دي خو چې ختم شي دې پسې بس شي زما ختم بیا بس شي دي ټول خبر ته سوچ کول پکار دي واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.